موږ ته خو د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي او د 50,000 روپو میسج چې دی هغه موږ ته راغلی دی. ځینې کسان دا تپوس کوي په خیبر پښتونخوا کې هم دا روپۍ میلاویږي، ځینې پکې دا تپوس کوي زموږ نه میسج چې دی هغه ډیلیټ شوی دی، نو موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو کم کسان چې دا تپوس کوي زموږ نه میسج ډیلیټ شوی دی، نو که ستاسو نه میسج ډیلیټ شوی خو ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ جمع شوي دي، تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ، د ایزي پیسې دوکان ته لاړ شئ، تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي. ځینې کسان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې دا روپۍ ورکوي که نه ورکوي، نو دا په خیبر پښتونخوا کې هم دا روپۍ ورکوي، ځکه دا د وزیر اعظم د طرفه دي، د وزیر اعلی د طرفه نه دي. د وزیر اعظم د طرفه چې کم پروګرام وي نو هغه په ټول ملک کې، هغه په بلوچستان کې وي، په سند کې به وي، په خیبر پښتونخوا کې به وي، په پنجاب کې به وي، لکه په ټول ملک کې چې دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. کم کسان چې دا تپوس کوي چې موږ ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي، موږ ته بیا هم میسج راغلی دی، نو دا میسج هغه کسان ته راځي چې کوم کسان ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي. لکه کم کسان چې په جانچ پړتال کې دي، زیاتر هغه کسان ته د 9,999 نه چې د میسج راځي او هغه ته به دا 15,000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو چې کوم کسانو د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی، چې رجسټریشن کړی نو هغه کسان ته به دا روپۍ میلاویږي. بل ځینې کسان وایي موږ ته میسج نه دی راغلی، نو تاسو چې کم نمبر د رجسټریشن په وخت کې ورکړی نو هغه نمبر په خپل موبایل کې کېږئ، نو تاسو ته به میسج راشي او تاسو بیا خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. خو که تاسو هغه نمبر نه ایښودی نو بیا تاسو ته دا پته نه لګي چې زموږ دا روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي.